چاته چې داسې مسله پیښه وي چې سخت مشکلاتو کې وي او مشکل یې نه حل کېږي، نو هغې دې یو وظیفه زه ښیم. د ماښام د لمونځ نه پس دې 500 ځل حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه وکړي. بیا دې 500 ځل لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا وظیفه وکړي. او یو ځل دی یا 41 ځل دی ووایي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. دا وظایف دی وکړي. او یو ځل دی سوره واقع ووایي. دا عمل دی که انشاءالله العزیز مخه به کولاوی شي، او که څه د جادو یا جناتو یا د نظر بد یا د جادو څخه بندي شو انشاءالله العزیز هغه به هم کولو شي. همدې سره متعلق زه یو وظیفه بله ښیم، دا وظیفه هم تاسو وکړئ. خو چونکې سړو سره وخت کمي دا وظیفه دې سړي کوي، اسانه وظیفه ده. سهار مونږ چې څنګه وکړو 11 ځله به صلی الله علیه وسلم دا ووایئ. هغې نه پس به بیا تاسو په خپل ځای باندې چې کله تاسو ناست یې 11 ځله به صلی الله علیه وسلم ووایئ، او 1100 ځله بلکې 1200 ځله به تاسو ووایئ یا غني المغني یا غني المغني. دا وظیفه به وکړي. دې نه پس به بیا تاسو دعا کوئ انشاءالله العزیز. دا وظیفې تاسو وکړئ. او وظایفو کې چې د چا څومره ذهن مضبوط و توجه یې جوړوه، او چې کوم دی د هغې نه پس یې دعا په صحیح یعنې د دعا آداب و خیال ساتو. د دعا د آداب و خیال دا دی چې کله دا وظایفو کې قبلې ته به کښېني، او چې کله قبلې ته کښېناستئ لاس به اوچت کړي. اول به د الله جل جلاله حمد بیان کړي، بیا به د هغې نه پس په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي، او هغې نه پس په الله جل جلاله نه خپلې دعاګانې غواړي. او کله کله د انسان دعا دا الله جل جلاله مطلب د څه د مصلحت د وجې نه یا څه وخت بعد قبلی، او یا کله کله یو انسان دعا کوي خو نه قبلیږي، دی ولا الله جل جلاله اخرت ته ساتلی وي. او کله کله دی یو داسې شي د الله نه غواړي چې هغه دله مناسب نه وي، نو ځکه نو کله کله که زموږ ستاسو سوال نه قبلیږي یا څه مسلې نو موږ تاسو ته د الله جل جلاله نه شکایت نه کوو. هغې په داسې یو تکلیف کې مبتلا وي چې هغې ته ویلی کېږي بدګماني. بدګماني زیات خلک موږ ته داسې میسیج وکړي یا زیات خلک موږ ته داسې سوالونه وکړي چې مفتي صاحب مولانا صاحب تاسو لږ موږ ته ووایئ چې دا موږ ته دا د جادو د وجې نه ده یا د څه د وجې نه ده. نو کله کله دا د انسان د جناتو د وجې نه هم جوړېږي، کله کله داسې شیطاني وسوسې هم وي. نو که دا د جادو د وجې نه یا د جناتو د وجې نه یا وهم وي، نو هغې نه زه تاسو ته یو وظیفه ښیم. انشاءالله دا وظایف تاسو وکړئ، انشاءالله دا مسله به ختمه شي. هغه دا ده چې تاسو کوشش کوئ چې اکثر زیات وختونه ستاسو په اودس کې چې ته په اودس کې زیات وخت تېروئ، انشاءالله دغه مسلې به خود به خود ختمېږي. یو بله دا ده چې تاسو دا وظیفه کوئ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا وظیفه زیاته کوئ، او دا وظیفه کم از کم تاسو 313 مرتبه کوئ، او 101 ځل تاسو دا وظیفه کوئ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. دا وظیفه کوئ. او دا وظیفه چې تاسو کله کول انشاءالله هغې نه پس تاسو دعا کوئ الله جل جلاله به کوم دغه تکلیف کې چې تاسو مبتلا یې هغې نه به هم خلاصئ، الله جل جلاله به هم هغې نه خلاص کړي. بل دا ده چې تاسو کله لمونځ وکړئ نو په خپل ځای باندې کښېنه، او هغې نه پس لږ مسنون کوم چې وظایف دي هغه وکړه. هغه مسنون وظایف هم چې ته کوې او ته دا لمونځ کې، نو انشاءالله العزیز دا وسوسې او دا شبهات شکوک و شبهات دا به ختمېږي. او بل دا تاسو استغفار زیات وایئ، کم از کم 101 ځل تاسو روزانه یو ځل تاسو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا وایئ. نو چې کله تاسو دا وایئ نو انشاءالله العزیز دا وسوسې به مکمل ختمېږي.